د پښتون په کلتور کې، د پښتون په ثقافت کې، د پښتون په کلچر کې اتن ډانس دشته کنه. ګوره د هر شي لپاره دوه حیثیت ای. یو داسې حیثیت دی اتن، د تمبل، د ستار، د رباب، د ډانس داسې حیثیت دی چې کله په ښادۍ کې وشي، په نکاح کې وشي، د چا واده وي پاکې ماشومان دا کار کوي، بالکل جایز ده. لیکن غټو دپاره اسلام قطعا اجازت نه ورکوي. یو دغه حیثیت دی. یو دا حیثیت دی چې ته جنکۍ او هلکان مخلوط ګډوډ ولاړلي، ټیچر او استاز هغې ته مخته ګډېږي، او دا د پښتون وی روایات دي، د پښتون کلچر او ثقافت او کلتور دی، د سره نه دی. ګوره زمونږ پښتانه یو په مغالطه کې پراته دي چې کله ته دا خبره وکړې چې دا ناجایز ده، دا په دې طرز باندې ډول، په دې طرز باندې ستار وهل دا ناجایز دي، زر به ته وایي مړی چې کېږي دماکې کېږي. دغه رنګې د الله رب العزت دا تمام مخلوق مخته دی په یو بل باندې خوري یو بل. وایي تاسو په دې باندې څه نه وایي؟ د الله ولی چې مړی کېږي نو د احتجاج دپاره، د رول بندېدو دپاره چې عالم نه نو بل څوک راوتی هم نشي. منبر باندې عالم احتجاجي بیان کوي، کلک بیان کوي. د مسلمان بلکې د انسانیت قتل و انسانیت یو انسان قتل کول دا حرام و ناجایز دي. نو دغه ځان له یوه مسله ده، دا ځان له مسله چې کم شی د کم ځای پورې جایز وي هغه جایز دی، خو چې کم شی حرام هغې ته څنګه ته جایز وي؟ دې وجې نه ډانس ثقافت دا د پښتون کلچر، د پښتون ثقافت د سره دی نه. تړون ته وکې، ته ګډا وکې، د سره نه دی. ګوره د پښتون ثقافت کې خدام دی، د پښتون په کلتور کې خدام دی. سوره به یې کوله، ټیک شو، دشمنی به یې کوله، د خپل قوم سره په ناحقه باندې به ودرېده، بل به یې قتلاو. دغه رنګې د مور د خور، دغه رنګې د بچو د مور چې کم تعلقات دي سره به فالو کول نه، دغه رنګې چې د ښځې کم حقوق دي سره به یې ورکول نه، دغه خور چې کم حق الله رب العزت قرآن کې بیان کړي سره نه ورکوي. اوس دا د پښتون کلچرز دي، دا د پښتون ثقافت دی، لیکن ناجایز ثقافتونه دي، حرام ثقافتونه دي. اسلام ګوره موږ به دا پښتو د اسلام تابع کوو، پښتانه به ځان د اسلام تابع کوي. اسلام به تر خپل تابع کوي نه چې اسلام ستا تابع شه چې ته څه وایې جدا به ټکي، بلکې ته به د ځان د اسلام تابع کوي، دا پښتو به د اسلام تابع کوي، هله به ځان ته مسلمان وې. دې وجې نه دا په یو چا پسې تلو بل چې دا پښتون ثقافت دی او دا دې ثقافت دی او دا روایات دي. یو شی چې ګناه حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي غنا ګان اورېدل، دغه رنګې ستار اورېدل په خوند باندې دا په نفاق په زړه کې پیدا کوي. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء في الزرع. فصل د چوبور کې فصل سونه سره غټېږي، دقه رنګې چې ته ګان اورې په خوند باندې اورې دم په زړه کې دقه نفاق پیدا کوي.